السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی الکریم بعد انفاس الخلائق صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کا میرا یہ بیان پشتو میں ہے۔ زما خوږو عزتمندو کشرانو مشرانو پښتنو، د سوشل میډیا استعمال ډیر غلط روان دی، تربګنۍ ته، حسد ته، بغض ته او دښمنو ته۔ پېښور کې چې زمونږ خوره ده، مونږ پکې خړپوسې کړي دي، کوم داسې کور دی چې هغه به د دښمنۍ نه خالي نه وي؟ په کلونو باندې د پېښور په ښار زمونږ بادشاهانو د خاندان هم پېښه وي، خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته میخه ډېره درمنه تیزه او په کلونو یو مشهوره دښمني تېره شوې ده۔ پای کې دواړه طرفین ډېر ګلالي زلمي د دنیا نه تللي دي، نو نومونه به نه اخلو، امید دی چې څوک زما دا ویډیو ګوري نو هغوی ته به بیا ادراک وشي۔ د نن سبا شاخۍ تاخۍ راپاسي او په ویډیو باندې که کم یو بدماش دی د هغه هسټري شاته وګوره چې دا ولې بدماش شو۔ زه به اول د خپل کلي د وطن هسټري تاریخ وګورم که نه چې دا سړی ولې بدماش شو۔ آخر هغه سره هم چا ظلم کړی وي، دردولې به وي، زیاتۍ به کړې وي۔ بهرحال خپل بیان ته راځمه، نو دوی قبرونو ته لاړ شي او بیا د هغې ویډیوګانې جوړوي او هغه سره هم کلام شي چې اوس په دوزخ کې ټوغې وای، اوس دا کوه او ډوبېږه۔ دا د شاخۍ تاخۍ بچي چې دي، دا لفظ مال استعمالول په کار هم نه دي، خو درد دل نه ویم۔ یو سړی ګناهګار دی، د الله ګناهګار دی، یو سړي غلطي کړي دي، قبر ته لاړو، د بخښنې محتاج دی، یقین کوه په کلونو زمونږ دښمني وه، خو یا زمونږ خاندان یا مخالف داسې حرکتونه نه دي کړي، او د هغې دپاره ما کعبة الله کې جړل، او اوس هم د هغې د بچو دپاره، د هغې د خپل مستقبل دپاره کله هم چې زه عمرې له لاړ شمه نو د ټول نه مخکې زه هغوی ته دعاګانې کوم، د هغوی مشرانو ته دعاګانې کوم۔ کله هم چې ما ته داسې مکمل وشي او ذکرون نه فارغ شم د شپې، نو د ټول نه مخکې زه خپل خلکو ته دعاګانې کوم چې الله یې د هغې بچي، الله یې د هغې تورسرې د ځپلو نه وساتي، د بېعزتۍ نه دې وساتي، د دنیا آخرت پردې دې پې خدای واچوي، څنګه یې په مونږ اچولي دي۔ او زه امید لرم هغوی هم الحمدلله زمونږ خاندان سره، زمونږ بچو سره ډېره مینه کوي، د هغوی مینه هم کمه نه ده۔ نو زه د قرآن مجید فرقان حمید دا یو څو آیاتونه ته یم د سوره اعراف، بسم الله الرحمن الرحیم، ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ د قرآن فیصله نه به یو لمحه مخکې راشي، نه به یو وروسته راشي، اسرائیل علیه السلام به ترې روح والي، یا په ګولۍ لګېدلې، یا کډني فیل اور شوی، یا شوګر زیات شوی، یا کینسر، یا اکسیډنټ، یا لویه تبه، خو بغیر باندې خو مرګ نشته، د قرآن فیصله ده که نه۔ سوره یونس، سوره اعراف 34-34 ورس آیات ما ویلی دی۔ بیا دویم نمبر سوره یونس کې الله تبارک وتعالی 49 نمبر آیات، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ زما الله، زما رسول، د الله کتاب خو وی
چې د چا دانه پانی ختم شي وخت راشي استاذ اسرائیل مهمان شي ملمه شي فلا یستخرون ساعة ولا یستقدمون نه به یو لمحه وروسته چې ونه مخکې شو زه به ترې روح والم یو پې ظالم شي یو پې کافر شي یو مظلوم شي شهید شي سوره نحل آیت نمبر 61 بسم الله الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دا الله کتاب خوي چې نه به یو لمحه مخکې شو نه به وروسته چې زه به ترې روح والم او ته یې مه وویشتو بریتونه پې تاوې بیا چې لاړ شي قبر له نو هلته کې د شریعت د قرآن خلاف خبرې کې د الله او د رسول خلاف خبرې کې نو چې تالم بیا مرګ رانه شي که نه نه توخانه دا د شاخه تاخه بچي دوی کورونه ورانوي دوی حجرې ورانوي دوی خاندانونه ورانوي نو تر کومه چې داسې بېهوده قسم ټیک ټاکټرانو او د دوی د ویډیو قانون ساز ادارو ته ویم چې د دې مخنیوي وکړي په ماشومانو به څه تېرېږي په زرانو به څه تېرېږي په کونډو به څه تېرېږي چې داسې ویډیوګانې ګوري اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاطر ورس آیت نمبر 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعباده بصیرا مرگ بر حق دے او د دنیا نه تګم بر حق ته یا په خپل کټ پوزیو یا په ګوله دا تقدیر زمان لا جوړ کړي نو الله تعالی وای په قرآن مجید فرقان حمید کې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون یاد ساتئ چې په مخ د ځمکه څوک ستا لرونکي وي هغه به د مرګ مزه سکي او الله تعالی تا په بدوالي کې او تا په خوالي کې ضرور مبتلا کوي د ازمایش لپاره او وإلینا ترجعون او ما خالق ته واپس ځي نو یاد ساتئ قرآن د الله معجزه ده د الله کتاب دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی په دې کې ډېرې معجزې پټې دي نو چې دا کوم آیاتونه مې ته وویل دې سره یو دوه خبرې به نور هم وکړو د دنیا ذکر په کلام پاک کې 115 بار راغلی دی د آخرت 115 بار راغلی دی د شیاطین 88 بار راغلی دی د ملائکه 88 بار راغلی دی او د مرګ 145 بار راغلی دی او د ایمان 25 بار راغلی دی زما عزتمندو که ستا یو دشمن دی ستا یو برخلاف دی ته تنگ وې ستا زندگی تنگ وه چې الله هغه نه روح واغستو هغه د دعاګانو محتاج هغه الله له لاړو اب خپل قبر کې په کلار پرېږده ابسې بدره دې مو دا د شریعت خلاف دی بس هغه چې څه کړي دي بس هغه چې څه کړي لوی الله تعالی اړو لکم دینکم ولي دین ته خپل کار کوه خپل کار کوي لوی ورځ شته د الله عدالت به لګي د حق او د باطل ترمنځ به مخنیوي کیږي حق به یو طرف ته ځي باطل به بل طرف ته ځي الله وایي چې ان الله لا يحب الظالمین زه ظلم نه خوښوم ان الله لا يحب المتکبرین چا چې کبر کړي چا چې تکبر کړي چا چې زیاتې کړي دي نو هغه الله له لاړو که څوک پولیسو ویشته د خپل عمل د لاسه که څوک دشمنو ویستو که خپل په کټ پوزي مړ شو زما عزتمندو قرآن مجید فرقان حمید په دې دلیل دی کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو زما د الله ذات په پاتې شي په مخ د ځمکه به هیڅ څوک پاتې نشي فنا ده فنا ده فنا ده د آخرت فکر وکئ د خپلو بچو دپاره رزق حلال وکئ او هغوی د قلم په لاس ورکئ او لوی کلام ومنئ لوی کلام ومنئ
نو یاد ساتئ په ژوند کې به ستاسو برکت راشي. دا حسد، دا بغض، دا تربګني، په وړو وړو خبرو باندې جنګونه، تماچې راویستل، په چوکونو کې ودرېدل، په لارو کوڅو کې ودرېدل، د مشر عزت نشته، د کشر عزت نشته، د تورسرې نشته، د پیغلې نشته، د ابۍ نشته. د پښتنو خو داسې معاشره نه وه. کله نه چې د پښتنو اجرې کمزوري شوي دي، تربیت ختم شوی دی او د مشر کشر تمیز ختم شوی دی، نو فتنې د هر چا په کور باندې بے شماره اټیک کړي دي. فتنو یو اجره به په کلي کې هغې کې به یو مشر راغی، نو کشران به ورته پاڅېد، بلکې کشران به ورسره نه کېناسته. کاکاجي څنګه، ماماجي څنګه، ملک صاحب څنګه، جي صاحب څنګه، قاضي صاحب څنګه، باچا صاحب څنګه، میاں صاحب څنګه، صاحبزاده صاحب څنګه، پیرزاده صاحب څنګه. لیکن هغه تمیز ختم شو. اوس خو مشر ته وایي ته به څه پوهېږي، او دی پې پوهېږي چې 3 ورځې ژوند دي. نو زما مقصد دا دی چې کم خلک د دنیا نه لاړ، چا چې خورې واغوستې، که هغه په دعاګانو کې نشي یادولی، نو په بدوالی مه یادوئ. دا ته چې قبر ته لاړ شي، ای د شاخې تاخې بچیو ته دا ویډیو کې او دا بد رد وې، دا د شریعت خلاف دی، دا د قرآن خلاف دی. ته الله له مقابله کې ورځې، ویلینا ترجعون، خو الله ته تللی دی، الله اغستی دی. که په ښه دی او که په بد دی، هغه د هغه عملو، که د شر په لاره لاړو که د خیر په لاره لاړو. ته ولې شر له غېږه ورکې؟ ته ولې یو غلط کارونه پروموټ کې؟ ته ولې یو برایي بدواله پروموټ کې؟ ته ولې دردي زړونه دردې؟ ته ولې نور ماشومان زنانه په کورونو کې چې ناستي، هغه بدماشان نه وي که نه، هغوی ته ولې تکلیف رسوي؟ نو یاد ساتئ، د هغه خلک دي چې دا کم خلک ژوندي او د خاورو د لاندې دي، یقین کوه د هغې مخامخ به خبر هم نشوې کولی. رپېدل به پرې راته چې پلانکي راغی او نن هغه ټیک ټاک راوالي او د خلکو قبرونو ته ځي او زړونه دردوي. نو دا د قرآن خلاف ده، دا د پښتو خلاف ده، دا د اسلام خلاف ده. اصلاح نه خپل ځان ټیک، اصلاح معاشره او د معاشرې د خوالي دپاره کار وکړه. نو زما خدا ټولو پښتنو ته خواست دی چې د موبایل صحیح استعمال وکړئ، او کوم یو سړي سره ستا اختلاف او یا دشمني و یا ستا دشمنو، الله له لاړو بس خبره خلاصه شو. بس مې په ښه یادوم، مې په بد کتې دردولې، تا سره ظلم کړی، زیاتې کړې، دعا مه کوه ورته که نه. بس مې په ښه یادوم، مې په بده یادوه. خپل د هغه ګناهونه ولې ته په دې اوږو باندې چې دا پیټ یې ځان له ولې درنې؟ هر چا سره زیاتې کېږي، هر چا سره ظلم کېږي. مثلا دا نن چې د عمران خان په دې جیل کې د سره لوی ظلم نه کېږي، دا ماشومانې، دا تورسرې، دا کورونه ورانول، کاروبارونه تباه کول او په بې دردۍ سره اوچتول، په بې ضدۍ سره اوچتول، په هغې باندې پرچې کول، فایرونه کول، پاټیانې بدول، دا ظلم عظیم نه دی؟ خلکو باندې ګولۍ ورول، مړه کول، تپوس کول یې څوک نشته، دا ظلم نه دی؟ نو یاد ساته زمونږ کار دی اصلاح. ټول به دې خاورو له ځو، چا ټیکنه نه اخیستې. زمونږ مولانا صاحب دی، نو مونږ به په بچپن سبق ویلو، نو فیصل آباد ته راغلی نو اخیستو ضرورت نشته. نو مونځ وکړو، نو ما ته وی د ښو بدو بدماشانو پسې خبره شو، نو زمونږ د هجرت پسې، نو ما ته وی چې ګوره زما دومره عمر وشو، دونه مې زامن دي، غالبا یو مې لور ده، خو زما په ذهن بوج نشته، خوب هم راځي، ډوډۍ هم خورم، 5 وخته په دې عمر کې جماعت کې مونځ هم کوم، جمع کوم، تقریرونه هم کوم.
نو که اسرائیل علیہ السلام راشي او زما نه هغه امانت د الله ولې زما په ذهن بوج نشته. هاي 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 داسې اولیا خلق داسې نیکان خلق وي زما په ذهن بوج نشته. د سیبا چې کله تاسو د شپې به خوب نه ورځي او چې څنګه داسې عمر پې تیریږي بدماشۍ ختمیږي زورې کمیږي نو تاسو سره دا لفظ شته چې اسرائیل علیہ السلام مانه روح والی زما په ذهن بوج نشته. تاسو سره دا لفظونه شته؟ نه. نو دې لپاره فکر آخرت وکړئ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ودينه فرش قاسم رزقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.